زما خو مسلمانانو ورونو دا یوه مسله ډیره په توجه سره وارو او مخته بیا شیر کو چې نور مسلمان له دې نه فایده واخلي. مسله دا ده که چېرته امام په جمع باندې ولاړو او تو شاته پسې رالی، اوس امام لاړی رکوع ته او تو په طرف پسې رالی، امام په رکوع باندې ده او تعالی مکمل نیت تړلی نه ده چې سیخ دې الله اکبر وکړو، سیخ لاړې رکوع ته. نو دا ډېره ضروري مسله ده، دې نه ځان خبر کړو چې کله امام په جمع باندې ولاړي او حالت رکوع چی ته چې کله راځې نو مکمل نیت وتړه، په ولاړه باندې الله اکبر په ولاړه باندې وکړه، سیخ ودرېږه، هغې نه بعده بیا جا امام سره شاملېږه، بیا دوم الله اکبر کوه. که چېرته د امام سره رکوع ونیولی، یعنی امام په رکوع باندې و او ته رکوع ته ورغلې، رکوع باندې ورسره ودرېدې، نو تا دغه رکعت امام سره ونیولی او که چېرته تا نه امام سر چي کړی نو دا رکوع او دا رکعت له تا نه وسلی، دا رکعت به تو بیا دوباره کوې. زما خوږو مسلمانانو وروڼو، اکثره کسان داسې وي چې دې مسلې نه خبر نه دي، په طرف باندې راسي چې کله امام په رکوع باندې ولاړي نو الله اکبر وکړي، الله اکبر سره سره دا چې الله اکبر ختمه یې سیخ لاړ سي رکوع ته، یعنې لاسونه یې رکوع ته ورسېږي. نو که چا داسې وکړو نو لمونځ به یې نه وسي. ولې به نه وسي؟ ځکه چې په لمانځه چې تکبیر تحریمه حالت قیام باندې دا فرض ده، تکبیر تحریمه دا فرض ده چې تا تکبیر تحریمه وکړه قیام په حالت چې نو بیا رکوع ته جا، بیا دوم تکبیر تحریمه کوه. او که چېرته امام سره تا رکوع ونیولی نو تا ول رکوع وسلی، که چېرته امام رکوع ته نه وکړی او ته شاته رکوع ته ورغلې نو بیا به دا رکعت ته سم کړه. او زما خوږو مسلمانانو وروڼو، کله داسې وي چې ته بله رکوع ته روانې چې امام سر چکي، نو که داسې صورتحال جوړ سلی چې ته رکوع ته ور روان وي او امام سر چي کړی نو دا رکوع تا نه وسلی، دا رکعت به ته بیا سم کړه. ها که امام لا په رکوع باندې و او تا بلکل ملا ورسره سمه کړه، په رکوع سره ودرېدې، نو تا دغه رکعت منده کړی، دا رکعت تا امام سره ونیولی، دا به ته بیا دوباره نه کوې. الله کریم دې موږ ته دین اسلام باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي. و آخر دعوایا ان الحمد لله رب العالمین.